دې کفارو کې داسې خلک هم شته چې دونه زدیان او عنادیان دي هغه وی مونږ د هر څه اورېدلي دي او که مونږ وغواړو مونږ هم داسې جوړولی شو او دا پیغمبر چې مونږ ته کم کلام وای نو دا خو مړه څه کیسې میسې دي نو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلم چې لستیشی پدی زمون آیتنا قالو ندی وای قد سمعنا مونږ یقینا اوریدلی دا مونږ اوریدلی دروغ وای لو نشاو که مونږ وغواړو لقلنا مثل ذلك مونږ بم داسې وایو او سوئی ان حازا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر کیسے دڑوں بنو تاسو کیسے راتا وئی وَإِذْ قَالُوا کلچ دی اویلا اللہم اے اللہ دا دی مسلمانانو تا یو چیلنج ورکی جی تاسو پا غلط ہے که تاسو کم پیغام بیانوے کدا پا حق دے او مونگے نمنو نو مونگ تباکی گولے نا یا دویم دی دعا کئی اللہ نا سوال کئی ذکر چی مشرکین خو اللہ منو کنا چی کل ابو جہل روانی دو دا مکینا میدان بدر تا نو ابو جہل او داغی مرگری رالا تعلقو بی استار الكعبہ دا کعبی غلاپیونیو وَإِذْ قَالُوا کلچ دی اویل اللہم اے اللہ ان کان حازا هو الحق کچردا پیغمبر حقی استاد طرفنا دا دم منلو تا تیار نیو که مونگ بانے کانی راورے که مونگ بانے عذاب نازلے نو نازل کا خود دی پیغمبر منلو تا تیار نیو دونے پزل کی زد و عناد دی اللہم اے اللہ ان کان حازا هو الحق کہ چرتوی دا پیغمبر حق من عندکا استاد طرفنا نو فامطر علینا حجارتا من السماء نو روورے پا مونگ بانے کانی دا بارنا دا باران دا کانو باران روانے روورے یا او اتنا بعذاب علیم یا راتلو کا مونگ تا پا عذاب درناک باندے خودی تا اللہ عذاب نور کئی داولی دا دا یو شبہی جواب دی دلتخا وما کان اللہ دا دا یو شبہی جواب دے چی دی مشرکانو دا سوالو کا دی ٹول حلاکو لی نشو دی بانے و پٹولو عذاب رانا گئی دلتا جواب کئی چی دا عذاب ندو مانعو عذاب ذکر آنغی یو پا مکہ کی دا نبی علیہ السلام وجود مبارکہ پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کی موجودو نو چکم خلقو کے پیغمبر موجودی پاگی اللہ پاک عذاب نازلی او دویم استغفار کله چې قوم کې استغفاری استغفر الله پای باندې الله عذاب نه نازلی نو استغفار د مؤمنانو چې مکه کې او هجرت نو کړي یا د استغفار نه مراد استغفار د مشرکینو چې په حالت د طواف کې باغی استغفار کاو غفرانک او تانوی رحمت اللہ علیہ پا دی مقام کے بیان القرآن کے ذکر کئی چی کافرانو تم استغفار پا دنیا کی پیدا ورکول شیخا کافران دی استغفار کئی تاو گورا عذاب پہ نراتلو
ابو موسی اشعری وی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې دو امانو یو پورتش او بل باقی دی تاریخ کبیر کې امام بخاری دا روایت نقل کړی دی وما كان الله ليعذبهم ندي الله چې عذاب ورکړی وي دیتا وانت فيهم او تپکی موجود وي نو دو امانو یو امان پورته شو پیغمبر وفات شو او بل استغفار موجود دی وما كان الله او ندی الله چې عذاب ورکړی وي دیتا وهم يستغفرون چې دی بخنه غختام وما لهم او سا عذر بددیه الله يعذبهم الله چې دی ته اوس په حال الله عذاب نور کوي سا عذر دی اوس بیان د سبب د عذاب وما لهم سا عذر دوی چې عذاب نور کوي دی ته الله په حال وهم يسدون او دی خلق من کوي د مسجد حرام نام وما كانوا اولیاء او دی ندی اختیار مند دا مسجد الحرام دی خو متولیان ندی یا وما كانوا اولیاء دی ندی اختیار مند دی ندی متولیان دی ندی دوستان دا اللہ ان اولیاؤه ندی متولیان دا مسجد حرام مگر متقیان دا مشرکان دی یا ندی دوستان دا اللہ مگر تقوی والا چې چاکم تقوی نو دا ولی الله دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیادہ دین پوئیگی نام وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا دا آیت دو مطلب دی یو مطلب دا دی چې دی مشرکانو به طواف کو نو شپیلی بیوال او دی ته عبادت وی یا کله چې مسلمانانو طواف کو یا منځونه کولا نو دی بلا سنم پړه کول او شپیلی بیوال یا بل مطلب د مشرکانو مسکو خود دی منځ چې دی تداغي پیدا نه ملاوي د دی دا منځونم د شپیلو او د لاسونو پړه کول غونته دی څنګه د شپیلی والو او د لاسونو پړه کولو څخه پیدا نشتا دا رنگی د دې د منځونو پیدا نشتا وما كان صلاتهم نو مزددی عند البيت پخوا د بیت الله کې الا مکاء مگر شپیلی او لاسونو پړه کولا کلیپینګ فذوقوا العذاب اوسکه عذاب یتبویل شي اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب دا آغی جتاسو کفر کوا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم کله چې دی جنگ بدر تراتلا نو دارنګي دولسو سردارانو اغیبا د یو ورځې خوراک بخپل ذمہ باندې اغستو دی دا خوراک په خپل ذمہ داري کې اغستی او دی 1200 سردارانو چې یو ورځ به یو تن لخر ته خوراک ورکیا نو غلک خوراک نو ښا از یو ټیم الوا نو ها دارنګي هغه دارنګي چاته سره په یو ګډ شربت او یو کجور لګل نو دغه مشرکانو یو تن د یو رزي خوراک پخپل ذمہ اغست و درز به لسو خان لالو لسو خان خپل لخ کرتا نو امام رازی تفسیر کبیر کی وی نزلت فی المطعمین یوم بدر دا چې په جنگ بدر کی چا پخپل ذمہ خوراک اغست و 12 رجلا من کبار قریش دویم قول پا کدام مفسرین ذکر کئی چې ابو سفیان د احد په موقع باندې 2000 کسان 2000 لخر برتی کړو
د مسلمانانو خلاف او دای غونډه خرچا ابو سفیان په خپل ذمہ غسته و نو الله فرمای ان الذين كفروا ينفقون اموالهم دا کافران مال لګئی خلق په دین نه بندي دا ردی کار دی مسلمانانو ته پکې سبق شوي مسلمان تعالی سے چل شوي دي ته په دین اسلام خپل پیسې ولې نه لګي ان الذين كفروا يقينا اكسان چې کوپر کړي دي ينفقون اموالهم دي خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله دې د پارا چې بن کی خلق د لارې د الله نه الله د دې حال بیانوي فسينفقونها زرد چې دی بخرج کوي دا مالونه او ثم تكون عليهم حسرة بیا بوي پدی باندې افسوسا ثم يغلبون بیا بدی مغلوب شي والذین كفروا او هغه کسان چې کفر کړي دي الى جهنم يحشرون جهنم ته جمع کړي شي او بیا جهنم کې وسو شي ليميز الله الخبيث من الطيب دې د پاره جدا کی الله مشرکان د پاک نا او وګرځي دا مشرکان بازو لره په بازو فيركمه نراجم کی دې ټولو لرا دندلې کی فيجعله في جهنم او بغرضی په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان قل للذین كفروا او اے پیغمبره هغه کسانو ته چې کفر کړي د توبې دعوت وتا ورکا ان ينتهو کدی منشو د خپل کفر نه او د اسلام خلاف د جنگ کولو نه دی منشو یغفر لهم ما قد سلف دی تب ماب شي هغه چې دی کړی و ان يعودوا کدی راګرځي کفر تا فقد مزت سنت الاولین یقینا تیری شوی طریقې د ډومبنو د مخکنو انبیاء او حال بیان شوی کنا چې هغه سره چا شیر کړو هغه نه دی هلاک شوی سو وقاتلوهم قتال کوي د دې خلاف د کفارو خلاف جنگ کوي اے مسلمانانو حتی تر دې پوره لا تکون فتنه چې باقی پاتی نشي فتنه خازن معنا کوي چې شی توحید الله له خالصا چې شرک پکې نه تر اغي جهاد کوا چې شرک پاتی نشي ښا د جهاد منتها بسی د شرک ختمه دا چې مسله د توحید په عالم کې خورشي ويكون الدين كله لله او شي دین ټول الله لرام فإن انتهوا بس قدی منشو یقینا الله پاغسا يعملون چې دی کوي بصویر لیدون کې ذات دے وان تولوا قدی مخواړولو اے مومنانو فعلموا پدې خبره پوي شي ان الله مولاکم چې الله تاسو مولا دی او نعم المولا سخ مولا دی و نعم النصير او سخ امدادی دی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واعلموا ذان پوکه چې مال غنیمت سره بس کوي نو دا غنیمت د مال دلتا تقسیم طریقې کار ذکر کایو چې دا غیر مسلمونه په جهاد کې مال کم د مسلمانانو لاس تراغي د مال غنیمت وای او حدیثو کې دا سم مال ته ډیر با برکت مال ویلې شوی ښا خدای اکثر مسلمانانو دینه محروم دي زمون خلق د خپل سکر رور چې دا غلاس عمر وړي او دا غنه سو وصول کی دا غنیمت ده د مسلمانانو مال ته غنیمت نه وي او غنیمت به حاصلېږي الاغي چې مسلمانان د کافرانو خلاف بر سره پیکاری نو تبیا وکیدا چې تا ته الله پاک سونه غنیمتونه د غی درکې او بیا غډیر برکتی واعلموا انما غنمتم واعلموا پوشه انما غنمتم
انما ما موصولا یقینا ما آغا غنمتم چتاسو حاصل کے من بیانیہ شیئن اے شیئن نکرا یو دا گندل استل اولی نی شیئن معمولی سیز اولی نرے کہ پا غنیمت کی تاسو تا وڑو کے انتسیزم حاصل شاو نفعن للہ خمسہو دا اللہ نم دا پارا تبرک پس یقیناً دا اللہ دا پارا پکی پینزم عیسیٰ دا و پیغمبر دا پارا سا مطلب یو عیسیٰ باتی دا سر لرے کے پینز عیسیٰ بشی کنا نو یو عیسیٰ باتی دا سر لرے کے او دا سلور عیسیٰ با مجاہدینو کے تقسیم شی دا پینزم بچر تلال شی بیت المال تا اللہ اکبر کبیرہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَاعْلَمُوا پوشے یقیناً آغا چے حاصل کے تاسو من شَيْءٍ سسیزا پا جنگ کولو سرا تا کفارونا نفعن للہ خمسہو یقیناً خاص دا اللہ دا پارا خمسہو پینزم برخدام وللرسول او دا پیغمبر دا پارا ولذی القربا دا رشتہ دارانو دا پیغمبر دا پارا ذوی القربان مراد دا نبی علیہ السلام رشتہ دار دا نبی علیہ السلام دا وفاتنا رستو بمدیل دا غیسہ ملاویگی یا دا نبی علیہ السلام پزیسو خلیپہ شو کنا نو بیا دا خلیپہ چکم رشتہ داری نوی تو ملاویگی یا دا حصہ با دا پیغمبر پا خاندان کی پا پقراؤ کی تقسیمی گی وَلِذِي الْقُرْبَى دا پارا دا رشتہ دارانو دا پیغمبر دا یتیمانانو مسکنانو مسافرو ان کنتم آمنتم باللہ کتاسو ایمان ساتے پا اللہ وما انزلنا علی عبدنا او آغا چی مونگ نازل کردی دی پا خپل بند باندے یوم الفرقان یوم کما رز دا رز دا بدر دخا دلتا یوم الفرقان دا دین مراد یوم بدر پا جنگ بدر پا موقع اللہ سے نازل کری یوم الفرقان یوم پا آغا رزبان دی چه مخامخ شوی دو ڈلے یو ڈل دا ابو جہل وانو یو ڈل دا پیغمبر وان واللہ علا کل شیئن قدیر او اللہ چه دینو پارسبان دی قدرت والدے از انتم بالعدوة الدنیا پا دی آیتونو کے دا میدان بدر یو نقشہ راخ کی چه میدان بدر دا غی نقشہ سوا از انتم بالعدوة الدنیا کلچ وی تاسو پا غاڑا نزدے اے مومنانو تاسو مدینی تا نزدے وے وهم او دا ابو جہل ڈلا بالعدوة القصوى دیو اغا غاڑی لرتا دی دا مدینی نا پا لری غاڑا باندیو نو دا مسلمانانو ڈلا مدینی منوری تنیز دے دا کفارو ڈلا لری دا او ابو سفیان ڈلا چوا اغیر دیکھوا پا بل لار راتاو که مکی مکرمی تخوا چه که ما عام لار رات لکا نا مکی مکرمی تا چه که ما عام لار رات لا پا آغا لار باندی ابو سفیان را نغی کاپیلی اخوا راتاو کا والرقبو دا دی کاپیلی نا مراد کاپیلی دا ابو سفیان دا گورا از انتم دا دین مراد ڈل دا پیغمبر وهم دا دین مراد ڈل دا ابو جہل کافر دا ابو جہل والرقب نا مراد کافر دا چا دا ابو سفیان ابو سفیان دا شام نا را روان دے تجارتی کافر دا وسرا او ابو جہل دا مکی نا را روان دے
دا ابو سفیان د ډلې امداد ته ورځي حفاظت ته ورځي اذ انتم بالعدوه الدنيا کله چې تاسو په غاړه نږدې مدینه منوره ته او دا کوپارو په غاړه لري د مدینه منورې نه والرغب او قافله د سوداګرو خکت روانه و منکم ستاسونا د سمندر په کیناري باندې راتاو شو الله استاسو میس کې مخکې ټیم نو مقرر شوی رز نو مقرر شوی کدا رز مقرر شوی وی نو کی دی شي دی کی کافران د غرض باندې نور اغلی یا مسلمانانو ویل چهره سکارونه مودي یا اخوا د خوا خبره ده بغیر د نیټینا میرا میدان تک الله وی ولو تواعدتم کچری تاسو وعده کړی وی نو اختلاف به مکړی و فی المیعاد په وخت مقرر کې ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیکن الله تاسو را جمع کی بغیر د وادي دې د پارا چې پوره کی الله خپل کار کان مفعولا چې مقرر شوی دی او لیحلک دې د پارا چې مرشي اغه سوک چې مر شو پس د دلیل نه ويحيى او ژوندۍ پاتشي اغه سوک چې ژوندۍ پات شو پس د دلیل نه وان الله لسميع عليم یقینا الله چې دې خامخا اوریدون کې د ارسام علیم په پارسام اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا اذ یریکهم الله اے پیغمبرا کله چې تا ته الله او خود الدیستا په خوب کې لګا پیغمبر خوب ولید چې دا کافرانو یو موټي خلق دی ولو اراکهم کثیرا کتاسو ته خودلی وی دی ډیرا لفشلتم تاسو په اړه باندې بیا یو ير راغلی وا چې دا خو ډیر زیات دی یار دا کافرانو نو الله پاک تاسو دغه نه ساتلې ولو اراکهم کثیرا کتاسو ته خودلی وی دی ډیر لفشلتم کمزوری شوی بوئ ولتنازعتم اختلاف بمکړیو فی الامر په جنگ کولو کې ولکن الله سلم لیکن الله بچ کې د کمزورتیا نه انه علیم بذات الصدور یقینا الله په دې پرازونو د سینو باندې واذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا کله چې او خودل تاسو ته الله دی چې کله دواړه مخامخ شوي فی اعینکم پسترګو تاسو کې لگا او تاسو لخ کار کې داغي پسترګو کې کله چې میدان اولګي دو میدان د بدر دا د بدر میدان دی دی خوانا صحابه کرام ولړ دي دیخوانا مشرکان اولار دی صحابه کرام 313 او دا پسونو دی دی کافرانو تا الله دیخ کارک چه مردا خو یو ټانګه مسلمانان دی مسلمانانو تا الله دا کافران لخ کارک چه مردا یو ټانګه خلق دی ورزه پی دیمرا میدان ته شو دیمرا میدان ته شو اوس که کافرانو ته اول نه دی ډیر خودلوي که چرتا کافرانو ته دا مسلمانان ډیر خودلوي نو بیا به کافرانو پشا باغ کولا نو الله رب العزت په دې چل دی را میدان ته کول خبره سمجھ تراله ويقللكم في اعينهم او کم اخکار کې تاسو پسترګو د دی کې ليغذي الله دې د پاره چې پوره کې الله فیصله کان مفعولا چې مقرر شوی دا و الى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کیږي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا اے مومنانو جهاد غری د غیرتمند خلکو کار دی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا تاسو بسر بخپل هتیارم وی
تورا ټوپک غشي تورا دا بمی ډال بمی وګره په دې میدان کې لوی اتیار هغه سدي ذکر د الله وسره یادوي او لګنا خ ډیر الله یادوي نو په دې ذکر سره بتاو ته کامیابی ملوي ها یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم فئه چې کله تاسو مخامخ شه د ډلې د کفار سره نو فثبتوا کلکه زانونا واذکروا الله کثیرا یادوي الله لره ډیر لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله ورسولا تابعداری کوي د الله او د رسول د الله ولا تنازعوا اختلاف مکوي دا آینده امت د پاره پورا سبق دی ولا تنازعوا اختلاف مکوي فتفشلوا الله وی که اختلاف کوي نو کمزوري بشي وتذهب او ختم بشي ريحكم دبدبستاسو که تاسو اختلافات جوړوي بیا به مدبدب نه ښه دا نن مسلمانانو ته خطاب دی چې اے مسلمانانو اختلاف م جوړوي اختلاف مکوي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نن اسلامی ملکونه پدې کې سونه مینا محبت ته کنه سونه اتفاق اتحاد دي سونه اسلامی ملکونه چې دي د ار یو ملک د امریکای سره دوستی او اتفاق په غیر راضي دي خو مسلمانان ملکونه خپل میس کې راضي نه دي او چې څوک دا غواړي چې تمام اسلامی دنیا دی یو شي هغه څوک نه پوری دي ولا تنازعوا امونګه په وړو خبرو کې په اختلافاتو کې چولیو یو مسلمان دی یو د خپل راکاږي او بل مسلمان بل د خپل راکاږي خپل مسلمانان په خپل میز کې اخته کړیو چې د دې په خپل میز کې جګړې یو بس غیبه لګي خپل کار وکي ولا تنازعوا اختلاف مکوي فتبشلوا کمزوري بشه نن مسلمان کمزوري نه دی پدې قاعده باندې عمل نشته دا جهاد قواعد دي چې لخر به مسلمانانو متفقه او متحدي ولا تنازعوا اختلاف مکوي فتبشلوا کمزور بشي او داسې خلک هم نشته کنه چې د تمامه دنیا کې د مسلمانانو د دې د حکمرانانو په یو ځای د راجمع کېدو سوچو کی زکا نن چونکی د میډیا دا ور دی که پرنٹ میډیا دا که سوشل میډیا دا که الکترونیک میډیا دا پدیم اغي خپل خلق مقرر کړی دی امون ته پته لګی نه غا پیک آی ډیز جوړ کړی نوم په مسلمان یو تندی نو هغه دی خو دا یو عالم خلاف بیان ورکی هغه یو تندی داغي جواب کی دا دق عالم خلاف بیان ورکی نو لاندې په خلق څوک د یو مولا او څوک د بل مولا د یو دی پاکي بل د بل دی پاکي یو په یو اعتراض بل په بل اعتراض چې په مسلمانانو کې تفریقه اختلافات ښه انداسه دور دی ډېر احتیاط پکار دی ګوره ښه ولا تنازعوا اختلاف مکوي فتبشلوا کمزور بشي وتذهب ريحكم ګور هغه درې تنو کنه غلای وکا یو د زمیدار زویو یو د دکاندار زویو یو پکې د مولا زویو دریوانو په شریکه غلا وکا هغه مالک چراغي هغه کو د دریوانو سرزو ان خلمنو دا درې وړه خو ما خرابوي ما وخی الله اکبر کبیر هغه درې وړه کینولو وتوی دا یو خو زمونږ د استاد جی زوی دی او دا بل خو زمونږ د پټي گاونډي دی نو هغه زمیدار دی زمیدار ما کله زه دغه د پټي نه راوړم د زمونږ د پټي نه سیاوړم خو دی بل توی ته خو دکاندار زوی پلار دی ګران پوښ دی تاولې د اغلا کوله
هغه دوه دوی شابه ګیری کړه سره تاسو خو زما سي مرګري نو دکاندار زوی ګیر کو وی تړه شابس هغه خلک وتړلو په دې نورو دوه باندې ها لکه مرګري خپل میس کې نو بیا وې دا یو خو زمونږ د مولوی صاحب زوی دی نو هغه بل دې تاسو خپل پټیشتا تاول اغلا کولا نو هغه په دوتن ونیولو وی تړلو اوس وته یوازې شو وتوی کدی دوه اغلا کول نو دی خو نه په دغه مولاد وی سره د علم ادا کار کولو هغه هم گیر ک نو که چرته دی یو کړي نه وی کنه نن زمونږ د مسلمانانو هم دغه حال دی مونږ نن مسلمانان یو بل د خپونه راکاګو مونږ ځان په خپل کمزوري کړی دی ولا تنازعوا اختلاف مکوئ فتبشلوا ډیر احتیاط پکار دی علماء کرام ته هم بیان کوونکو ته هم او چې کوم د سوشل میډیا استعمالون کی خلق دی اغي ته هم چې داسې یو خبره اونکی چې هغه په امت کې په مسلمانانو کې د انتشار او د ابتراق ذریعہ وګرځي دا ډېر د نقصان خبري بعض خبرو باندې کانګ دی دا غیر ضرورت نه بس ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم غالبا یو بیان کې شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظه الله اغوی چې کله په دې ملک دنه مړی اوري او مړی نوري دا قسمه اختلافات زور والی کنا نو دا د ملک اندرونی ایجنسی چې کوم د مسلمانانو کار کوي نو اغي په حرکت کې راشي نو مسلمان خپل میس کې جنگي دا اندرونی سيزونه کار کوي او چې کله پکې دا سنی شیعه دا هوا وخوري دا په حرکت کې راشي نو دا بیرونی ایجنسی مولوي شي او دا سي اندازه لګي چې دغه ایجنسی بیا حرکت کې راغلي دي اوس پورې بتاسو مسلمانانو چرته د ابوبکر او د عمر خلاف خبرې داسي نوې اوریدلې اوس بیا اوري ایو تنخ کار چغي وي زه د ابوبکر ته زکا پیر وېما او که مسلمانانو کې څوک مور وروړي مسلمان را ثابت کې ښکارا ازم مسلمانانو باندې هغه څه کوي ټرای پی کوي ازمایي چې سونو بوکړوب دي خپل مټ په صفا کوي یو ته ما سره آنلاین باسو کا بل ته ما سره آنلاین باسو کا ابوبکر ته مسلمان ثابت کا عمر ته مسلمان ثابت کا نو دا زمونږه د بعض مسلمانان هم خنه کوي زمونږ با د رافیزی سره مناظره په اسلام د ابوبکر نه د ایمان ښا مونږ به دک رافیزی ته وایو چې تر اتزان مسلمان ثابت کا دا ګوره یاد وساته زمونږ هغه سره الکه ته صحابه کرام منی نه که زه د ابوبکر مسلمان ثابتو من ته عمر مسلمان نه مانی نو ته معاویه مسلمان نه مانی نو ته عائشه مسلمان نه مانی استاد زماره دي سره د باس به پکمه نقطه باندې کیږي پوینټ اف ویو ابسیه زما د رافیزی سره باس پدې دي چې ته صحابه نه منې ته قران نه منې ته شیخین نه منې ستا عقیده د شرک او د کفر دا تر رضان مسلمان ثابت کا زه د دنیا په مخ کې کافر ثابتو دغه به د مناظرې او د بحث نقطې داوا بدغی چې توس لګیای و تر خپل کتابونو نو ته بخاری مسلم خو ته منې هغه خو ته بخاری مسلم نه مني نو با تخپل د کلینی کتابونه پیش کړي او تباغه نه مانی نو هغه طرف تباغي وګوره زمونږه سړی چې کم دینو کتابونه پیش کو ابوبکر او ته کافر ثابت کو خبره خیال ترانه لا نو زمونږ د یو رافیزی سره د صحابه کرامو د دشمن سره بحث په پس باندې دغه په ایمان او اسلام باندې اخو مسلمانان د سره دینا مسلمانان د خپل میز کې متفق او متحد شي او د نور خلقو د پاره اعلی کار نه جوړي ولا تنازعوا اختلاف مکوي فتبشلوا کمزور بشه
ریح هوا ته وی کنه د دې معنی هوا به موزي ښه بیا به تاسو کار نشئ کولی وتذهب ريحكم نن کې په مسلمان سخت رااله مونږ ته وایو مونږ ته سمو وایو نور مسلمانانو وجنا نن زموږ ذهن دا جوړ شوی که گاونډي کرا تکلیف پراغي مونږ دې په تکلیف کې خو جزه پر راحت او په سہولت کې ما کده د کور نغلا کیږي چې زما د دین نه کیږي کنه نو کده د کور اغلا کیږي نو دي شي کنه دا نن زموږ یو غلط سوچ جوړ شوی دی وتذهب ريحكم نو ختم بشي دبدبس تاسو واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين یقینا الله د صبرنا کو سره دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولا تكونوا تاسو مکیږي کالذین پشاند کسانو خرجو چې وتلیو د خپل کورونو نا بطورن پلوې کې دا کافران چې میدان بدر تراوته کنه ابو جهل دی نو ډیر په ریاو دکلاوي سره ځان سره زنانم را روانه کړي وي چې تاسو موږ ته سندره وایو غډيږي باو موږ به جشن مناوو ورئاء الناس د پاره د ځان خودنو د خلکو ويسدون عن سبيل الله او دې د پاره چې بن کی خلق د لارې د الله نام والله بما يعملون محيط او الله پاغسو چې دی کی راګیرون کې ذات دی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ چې کله خیسته کدی ته شیطان بد عملونه د دی میدان بدر تا ابلیس هم راغلیو او دې یو پهلوان په شکل کې راغلیو کافرانو له ترغیب ورکو وې زمو امدادي ما راځي دا یو موټي مسلمانانی چې ورزو په د حارث بن هشام هغه سره کونج ورکړي ویرا چې په دې مسلمانانو ورزو سړیا او نه یریږي د دینه چې لګ مخ کې لاړو کنه نو په دې میدان بدر کې د مسلمانانو طرف ته جبريل په نظر راغی د شیطان د حارث بن هشام سره کونج نیولې وکنه او دې کونجو نه داسې دیکواله ورکا هغه ته مخ کې زو نه پشا لړم شیطان پشا گاډي پرې خو دغه حارث بن هشام ورته ویا یار چرتا شیطان ته چپکا دیو ته چرتا او ته چپکا ما اصولي د شاستا پلارم نه دی دی ښا دا خلوی لخر د ملائکو راغلي دي دا هغه واقعیت اشاره کوي و دا قران نظر شسخونا کتاب دی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کله چې خیسته کدی ته شیطان د دینه کار عملونه او ته تقریر کو ګورا لا غالب لكم اليوم پتا سنن رزي سوق زور ور نشتا من الناس د خلقنا واني جار لكم رستاسو امدادی ما فلما ترات الفئتان کله چې اولی دواړو ډلو یو بلا اخوا د ملائکو ډلوا دی خوا د شیطان ډلوا اخوا د مسلمانانو ډلوا دی خوا د کفارو ډلوا چې یو بل ته مخامخ شوي نکا سوا واپس شو شیطان پخپلو پوندو او ز بیزارم تاسو نه انی ارام لا ترون زوینم هغه چې تاسو نه وینئ انی اخاف الله زد الله نه یریګما دا د عبادت او دارنګي دا الله د مینې هغه یاره نه ده اسنه دغل تک ما باندې گزارو شي دینه یریدو والله شدید العقاب او الله صح عذاب والذي اذ يقول المنافقون كلچ والمنافقان والذين اغكسانو في قلوبهم مرض پړونو کې مرضو غر هؤلاء دينهم دوکا ور کړی دی خلکو ته دین د دی ومن يتوکل على الله چا جزان اسپارو فالله یقینا الله زور اور د حکمتونو وال ذات ولو ترى کچرته تو ویني الی دن کیا چې کله د کافرانو ځن کدنی کنا لا بت صوتی نیو تو پای باندې عذاب ویني ښا دغه وخت کې عذاب ثابت دی د مرګ نه مخ کې
ولو تراکت اوین ایلی دن کیا از یتوفى الذین کفروا الملائکہ چکل سا اخلی دا کافرانو نا ملائکہ نو یضربون رائخی پا مخونو دا دی پا شاگانو دا دی سا عذابی ہوتا خرائخی پہ نو دکا عذاب دی خدا دا کٹ عذاب دی دا وقیو دا کمتن چنا جوڑی کنا زن کدنی پا کٹ کی پروتی بسترہ کی کنا نو دا کٹ او دا بستری عذاب دی دا سا وطون مخ کی او چی بیا تی ساوزی نو بیا عذاب دی کافرانو دا پارا دا قبر عذابو ندی چی سو کئی نمنی مسلمان نشی کی دیخوا ولو ترا از یتوفى الذین کفروا کتوین ایلی دن کیا چی کلسا اخلی دا آغا کسانو نا چی کفر اکڑی ملائک وخی بدی لر پا مخونو دا دی باندے و ادبارهم پا شاگانو دا دی باندے ورتبوی وزوکو اسک عذاب سوزون کے ذالک بما قدمت ایدیکم دا پا سبب دا آغی عملونو چی مخکلی گلی لاسون استاسو وان اللہ لیس بظلام للعبید او یقیناً اللہ ندی ظلم کو ان کی پیس بند باندے کدعب آل فرعون حال دا دے مشرکین مکہ پشان دا حال دا فرعونیانو دے او پشان دا مخکنو کافرانو دے والذین او دا آغا کسانو من قبلهم چی مخکری دا دینا کفرو بی آیات اللہ چی انکار کردو دا ایتونو دا اللہ نا فاخذهم اللہ بذنوبهم بس انہی والدیلر اللہ پسبب دا گناہنو دا دی سرا ان اللہ قوی اللہ طاقت والدے شدید العقاب او صح عذاب والدے ذالک بان اللہ دا پدے وجہ چی یقیناً اللہ چی دے لم یک مغیرن ندے بدلون کی دا یو نعمت چی نعمتی کری پا یو قوم باندے اللہ چی چابانی نعمتو کی کنا اغا تے اللہ اخلی نا آغا صورت کی تے اخلی چی پدبانے کم عقیدہ و عمل لازمو دا اغا بدل کو نو بس اللہ تے نغا نعمت والی بیا ذالک بان اللہ دا پدی وجہ یقیناً اللہ ندی بدلون کی دا یو نعمت انعمها علی قوم چی دا نعمتی کڑی پا یو قوم باندے حتی تردے پورے یغیرو چی دی بدل کی آغا عقیدہ بے انپوسیم چی لازم در دی پزڑنو وان اللہ یقیناً اللہ اوریدن کے دے علیم پو پارسام کدعب آل فرعون دا دی مکی دا مشرکانو حال پشاند فرعونیانو دے والذینو پشاند آغا کسانو دے من قبلهم چی مخی دا دین دیا کذبو بی آیات ربهم درو جنی گنلیو آیتون دخپل رب فاحلکناهم بس منحلاک دی لرا بزنوبهم پا سبب دا گناہونو دا دی سرام واغرقنا آل فرعون غرق مک فرعونیان وکل کانو ظالمین او دا طول ظالمان ان شر الدواب یقیناً بدترین دا زند سرنام بدترین زند سر بدترین پا مقدس مک پنیز دا اللہ اغا کسان دی چی کفر کردے دے فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروڑی الذین دا اغا کسان دی اغا حتی چی لوز کردتا منم دا دی سرا او ثم ینقدون بیا ما تیخ پل لوزا فی کل مر حر پیرا وهم لا یتقون دی زان نبچ کئی دا لوز ما تولونا دا کافران ارا پیرا لوز ما تی نو فا اما تسقفنهم فی الحرب فا اما آیت تک وقت دے دا پخوای چې غوبل لاغسته و چې د سکول کالج د کتابونو دا صورتونه کټ کې دا ولي چې د مسلمانانو نسل اغي جهادو نه پیژني ښا په دې باندې پوره تحریک چری درلو چې د ماشومانو په سکول کالج په کتابونو کې با سورته انفال او توبه نه پڑھاو وي ځکه دې کې خود د جهاد خبرې دي نو فاما تسقفنهم فی الحرب کہ چرت تاسو را لاند کے دے کافرانو لرا پا جنگ کی نو سبق ہوئے میدانی جنگ کی دے کافر پلا سورا گئی اس پس کے پتندی بے اخکولے پخپو بولا زور کے
نجی نا الله دل چل خی چې سبق یې وسره فإما تسقفنهم فی الحرب که چرتا لاندې کو تاسو کافر په جنگ کې پشرد اتروا او یاروا په سبب د دې سره من اغسو کا چې رستو دي د دینا داسی او یاروا داسی اوخا چې آینده خپل نسلونو ته وصیت کوي چې مسلمانانو سره مچېړه دا اسلام سبق دی ایلو په نه کې گزاره به وسره نه کې نرمی به نه کې بس چې د سر ته وته تور راچوا دا هر یو بنتی جدا جدا کا ټوکړي ټوکړي کا فإما تسقفنهم فی الحرب کچری لاندې کو تاسو دی کفار لره په جنگ کې نو پشرد اتروا دی کفار لره دی لره اتروا فی الحرب په جنگ کې من خلفهم هغه کسان چې رستو دي د دینام لعلهم دی د پاره یذکرون چې دی نصیحت حاصل کی دی د پاره چې دی دا یاد اوساتی دی د پاره چې دی دا یاد اوساتی ښا و اما تخافن که چرته یریږي تاسو د یو قوم د لوز ماتولنا د کافر سره ستا خپل میس کې کمپرومایز شوی معاهده شوی دا او تاسو وای دا کافر چرته دا واده ماته نکی تاسو سره دا یاره ده نو سو کته و اما تخافن کته یریږي د یو قوم خیانتن د خیانت نام پم بز الیہم علی سوا نو خبر ورکدی ته د لوز ماته ولو ورته ویلی که زما اوستا میس کې لوز نشته بس علی سوائن چې شی دواړه برابر چې زمونږ د طرف نم لوز نشتا او تاسو د طرف نم لوز نشتا ځکه دا خیانت دی او ان الله لا يحب الخائنین الله د خیانتګرو سره مینه نه کوي ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کوي کافران سبقو چې دی بچ کافران دې دا خیال نه کوي چې دی بچ کیږي ښا انهم لا يعجزون دی نشي کمزوري کول الله لرام واعدوا لهم ما استطعتم من قوه واعدوا لهم تیاری کوي تاسو لهم د دې کافر خلاف تاسو د دې کافر خلاف تیاری کوي واعدوا لهم ما استطعتم سونه چې تاسو وس کیږي واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا تیاری کوي د کفار خلاف چې سونه تاسو وس کیږي د کفار خلاف تیاری وکي ښا د کفار خلاف تاسو تیاری وکي چې کفار ته تاسو په ټریننګ کې چې ته په اسلحه باندې پويږي خدا قرآن کې بیا وایي اسنه ته په اسلحه باندې پويږي خپل مسلمان رور ته شیشرا نه کاږي ښا مسلمان به نه وجنه غوري دا اسلحه به د کفار خلاف بد دي چلز دکې واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا تیاری کوي تاسو د جهاد د پاره جنگی تیاری کوي څنګه مسلمانانو ته ګوره د موس حکم دی د زکات حکم دی نو دارنګ د جهاد د تیاری حکم دی پدې ګناه کې موږ څونه مسلمانان مبتلا یو د جهاد د پاره د جهاد ټریننګ څونه مسلمانانو کړی دی بلکې نن کې مسلمان د جهاد د پاره صد هتیار صد کالاکوب صد ماشینګن صد تماچی ټوپک پدې چلز د کيو نوم اسلامی ملک ته ځان سره دا نشي ساتلی لیسنس به جوړي بغیر د لیسنس نه دا ممنوع دی الله اکبر کبیره نو دی به تیاری څنګه کی دی به چل څنګه زده کوي الله اکبر کبیره واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا تیاری کوي د کفارو خلاف سونه چستا سوس کیږي
سونه چې تاسو وس کیږي د کفارو خلاف تاسو جهاد د پارا تیاری وکې من قوتن د سامان جنگنا ومر رباط الخيل او دا تړلو د اسوننا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه د سامان جنگ قوت احادیث مبارکو کې راځي الا ان القوه الرمي خبردار د جهاد تیاری سدي نشانه اشتل چل زدکه چې دې زینا ته کمزه پوری نشانه وشته شي نن مسلمان دارنګي دی سره سره منډوال دی سره سره لامبو وخل دارنګي کرالینګ کول په خېټه باندې ګرځیدل په غر کې با تسنګ زی په خېټه چې تا دشمن مونږ ویني دا تیاری اسونه ساتل نن زمانہ کې اسونه په جهاد کې ډېر پکار راځي واعدوا لهم بیانن دور کې چې کمپونونی جنگ دی پاغي به مسلمان ځان پوه کوي بیا خاص کر چې د ملک مشرانی کړه چا ټول هر وخت اینی ټیم تیاری اغي شرابونه ولینس کیار اغي ار یو سیاسی ډلې په ځان جدا جدا جنګې پیدا کړي ښا خستایل شو خو پیشنونو کې او کولاو مخاو اب اغي سره یوځه تصویرانو دا به جهاد کیار واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل اغه زمانہ کې جدا ترتیبو توروا غشیو ډالو نن زمانہ کې وګورا راکټ لانچر دی دارنګي اغا ابدوس کشته دی نن زمانہ کې ټیکنالوژي دا انټرنیټ دی دا د کفر خلاف استعمال کرا ولا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه دا مخکې علما دا سیو لکه د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه بارک راضی چې اغا د دریاب په غاړه ناستو اسلام باو نو یو ناکار مولا بدعتي مولا د هغه زمانه اگر اغلیو نو دته وی چیرته اسماعیل مولوی سے پیجن او پیجنما وی زاغه سره مناظره ته راغلم وی پس مو سره مناظره کې نو ورته په دې مسله نو هغه څه ته پوښتنه شروع کړی او هغه نږدې دی وی که تاسو وای لړ بشو وتا نو په منطق کې او په فلسفه کې او نور ته پوښتنه دي شروع کړی کنه هغه غلې کړی وته ته ما سره په دې کې مناظره نشي کولی ته باغ سره مناظره وکي نو په مناظره پوا په حدیث پوا چته کتاب پڑھاوي حدیث پڑھاوي چې خبر ورته راغلي چې پلان کې ځکه کفارو انګريزانو د مسلمان زنانه سره ظلم کړي وی راځي نور سبق چټي کې راځي چې په ورزو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل او د ساتلی شوی د اسوننا نبی علیہ السلام فرمای الله د قیامت د ورځې پورې د اسونو پتندو کې خیر خودلې دی ښا چې jihad د پاره ساتلی شي څوک چې از د jihad د پاره ساتي نو دغه اس واړه بول او لوی بول دارنګه غیا هغه ارس ابر د نیکو پتل کې چولی شي ښا واعدوا لهم ما استطعتم جزاك الله خيرا واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا تاسو تیاری کوي د کفارو خلاف سونه چې تاسو وس کیږي من قوتن د سامان جنگ نام ومن رباط الخيل د ساتلی شوی د اسونونا نو هغه وخت کې اسونه نن زمانہ کې اسونه دا مجاهدینو ته خوراک پر رسیږي سامان په وړل کیږي ترهبون به عدو الله وعدوکم چې تاسو او یروي په خپل ټریننګ سره عدو الله وعدوکم
دشمنان د الله او تاسو دشمنان چې تاسو په دې باندې خپل دشمنان او یاروي دشمن به یاره په دې وجه بعض روایتو کې راځي کنه چې کوم یو تن په میدان جهاد کې د کفارو خلاف داسې په تکبر کې ګرځي دا برید کونډه کوي او خو اکشن کې ګرځي او ماشين وسره دی وي په دې هم د ثواب ملوي خبره مو خیال درانه لا کم مجاهد د مسلمانانو په میس کې نه دي د مسلمان په مخ کې ځان داسې 30 مال خان جوړ کړی د ځانه ښا نه مسلمانانو کې به ته عاجزي کې خو چې کله د کفارو خلاف میدان جهاد کې کنا نو خدا غټي غټي زلپی او د خپل خپل بریتونه او خه ماشين ګرځاو او خه پترس وتا ګرځا چې دا کفار په خص وزي نو په دې مجاهد ته مسلمان ته ثواب ملاوي نو خو زمون دشمن مون کافر ګڼلې نه دي نو خو زمون دشمن سره کوم مسلمانان په کور کې اسلحه ساتي د اراده دای کوم کاراله مسلمان په وجنمخه واعدوا لهم استطعتم واعدوا تیاری کوي تاسو د کفارو خلاف سونه چې تاسو وس کی نن سبا د جهاد د پاره تیاری شروع دي کنه زمو په خادو کې په پروګرامونو کې شادي حالو ته تک دی التن الکان جنکه ګډ وډ ګډاګانې ا تیاری نه کنه ځکه شاعر وایو اذا کان رب البيت بالدب مولعا ډیر ناشنا شعر دی هو کتا سو توجه کا اذا کان رب البيت بالدب مولعا پشیمت اهل البيت كلهم رقصوا وی کله چې د کور مشره هغه په دوپړو باجو مېندې د کور مشر دی یارا رواله دا رباپ رواله دا ستار رواله دا دوپړې ولګوا دا سیډي ولګوا ال راشه لګ د ګډا مجلس جوړ کې چې کله د مشر دا حال دی نو د کور والا به ټولې ځلاګانو رقص والی ښا ټول بډان سرانی بیا ترهبون به عدو الله وعدوکم چې او یاروي په دې سره دشمن د الله او دشمن ستاسو واخرین نور کسانی د دین علاوه نور کسانم شتا یا بنو قریظه یا اهل فارس یا یهودیان یا منافقان خو غره دادا د آخرین نه مراد منافقین دي د دې ښکارا کافرانو نه علاوه نور پټ پټ منافقان هم شتا لا تعلمونهم اے پیغمبر او صحابه او تاسو نه پیژنې تاسو ته نه دي معلوم دا خلق لغا پیغمبر په غیب نه پوي کنه لا تعلمونهم تاسو نه پیژنې دي لرا الله يعلمهم الله پیژنې دي لرا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او هغه تاسو خرج کوي من شيء سسيزا في سبيل الله فلارد الله کی فجنح لها وما تنفقوا من شيء هغه تاسو خرج کوي سسيز فلارد الله کی نو یوفا الیکم تاسو له پورا بدله در کولی شي وانتم لا تظلمون او پتاسو باندې بظلم نشي کېده وان جنحو کچرت دا کافران روغ تمایل شو نو روغ سره وکبیا خطبه وت د خپل طرف نه اپر نه کې ښا شرط یو مسلمان تا د مسلمان د ملک سربرا تا دا ندی روا چې دې کافرانو ته ویل دي که روغه کوو مذاکرات ته بکینو نو دا دی اسلام ذلیل کوي دا دی مسلمان خلکو ته کمزوري کوي مسلمان به په هیڅ صورت کې کفر تا هینډز اپ کیږي نه ځکه مخکې آیت کې وی د کفارو خلاف جهاد ته تیاری وکې د اصلي تنظیم وکې د سورلو تنظیم وکې او بعضی وختونو کې د صلح ضرورت را پیخیږي نو دا غروغه د پارل ته اصول خي چې کافر سره په کم ترتیب روغه کې ا مسلمان ته کته وي کستا کشرم دی اته وي زدي کشر سره
غلطی د دې کشر وا خو زم غلطی زما وا هغه سره روغه کوا پدې کې ستا عزت دی ستا مسلمان دی کنه کشر دی دی روړ دی دی رواره دی دی گاونډي دی دی هر څه جوړ ولا پاک کوا دغه دوره زندگی ده کنه دوره زندگی ده موږ روزانه اعلانونه اورونه یاره نو چې دا مرګ سره را مخې ته کی دې سره له پاک شي نو که چرته و ان جنهو دا کافران مائل شروع غتا نو بیا تم مائل شاه هو که چرته په دې صلح کې تاړم بیواله وکا دا بستا ګناي ګوري ښا بیا به کافر سوی کافر به دا پیل کوي چې دا مسلمان کمزور دی زګې د صلح پیغام راکو او مسلمان به په اس صورت کې کافرانو ته خپل کمزوروالی نخکاره کوي مسلمان با په اس حال کې کافر ته خپل کمزوروالی نخکاره کوي نن خو زمونږ د کور د دننه نه کافر خبر دی یاره نن خو د مسلمان اره کمزوري ښکاره ده ادام ورته به ډیر مسلمانان شته که نه لږې ډالرې پیسې میسې ورته ورکوو نو ایمان نه عزت نه خپله خور او خپله ښځه هم خرڅوي دا سیم په مسلمانانو کې شته دلته به برید تاوی زه په یورپ کې ما هلته به څه کوي د هغه یورپیانو باترومونه به پاکوي مړه د کافر باتروم چې ته پاکې نو تاله په دې باندې فخر او اعزاز دی دا په دې وجه مخکې چې کوم روایت ذکر کو چې په میدان جهاد کې مجاهد تکبرانه انداز سره دې سره ګرځي دا د الله ډېر خوښي اگر چې دې کمزوري ولې نه دی ټپ دی کمزوري دی ادې بیا هم داسې ایکشن کې ګرځي په میدان جهاد کې د کافرانو خلاف دغه د دا ګرځېده الله ته ډېر زیات خوښ دی د جمعات آداب راغلی د مسجد حرام آدابو چې پتیزه خبرې نه منډه نه او هغه زمانه کې مسجد حرام دا ډیر زیات ورکوټه وو نو چې دې صحابه کرام په طواف کولو کنه نو چې دې خو به د کافران اولاړو اغي بلیدا نو چې دی و مېس کې خبرې م کولې نو اغي باورې دی نو صحابه کرام طواف کوو یو غزوې نه راغلیو نو کافرانو خپل مېس کې وی وحنو حما یسرب الکه دی خدای یسرب هغه تب مبوالی دی نو سړی خو ډیر کمزوري کړی دی ښا پیغمبر علیه السلام دې ته مون کمزوري ښکارا شو مرګرو ته وی په دې لومبو دریو گردش کې او پهلوانی کوي رمل بکوي پرورو قدم پوچ دا طریقې سره ټولو کې نه دې لومبو دریو گردشو کې بس کې دا خې وګبا ستاخ کاری خې وګ کنه هغه خې وګبا ښکارا کی او دارنګي اکل سره وګرځي پړومبي گردشو کی داولي چې کافرانو ته مونږ کمزور ان کدي خودل تم پهلوانی شروع کړي په جمعات کې د دین اسلام هم موږ له دا سبق دی الله اکبر کبیره بعض روایاتو کې راځي چې نبی رسول سلام عمرو بن العاص دغه په قیادت کې یو لخر ولې غلو او مجاهدینو ته حکم وکړ چې د خپل سپسالار د خپل امیر د مشر خبره به مانه د یخنه موسم دا واقعا لګاورې کنه د چا په کمانډینګ کې عمرو بن العاص رضی الله عنهما او لخر ته ویل چې تاسو بر د خپل امیر او د خپل کمانډر د خپل سپسالار خبره به مانه ډیر سخت ساړو دې صحابه کرامو ځان لا لرګي را جمع کو چې ځان لا به اور بل لګرم بشو امیر صاحب خبر شو مشر خبر شو وی خبردار که چا اور بل کو زی پخپل پغشی ولم مجال شته چې چا دې بیا اور بل کړي وي او اعتراض هم نکاو چې دا ولي جی سوجدا موږ ساړنا رپیګو غاخونه مو چې کم دینو یو بل سره جنگيږي
او تاره تسوي چې اور با نه بلوي هغه وی سیده نو بیا دا سکارو شو چې څنګه سار شو نو دشمن را روانو د دوو غرونو ترمنځ نو دی ته وی تاسو په دی پسې ورمنډه کې چې دی ورمنډه کولا نو کله و تراخ کړ چې د دې ځنه که اخوا سوک ووړې دو نو ګرځو ته غشي مخامخ کوم بیا د دې ځنه مخ کې نه وړې نو دی چې ورمنډه کړې دي نو اغي مخ کې منډه کړې دي کفارو خبره مو خیال تراله اوس د دې مرګرو پړه کې دارل چې دی پسې مونږ ورشو او الته کې وجنو خدا وته وی د دې ځنه به مخ کې نه ځي د دوو خبرو امر وته وکړ یو د څه اور بنا بلوي بل صحابه کرام دن لړ کې خپري سخت خو هغه ټیم نه اعتراض کوي نه ماحول خرابوي نه نظم و ضبط ته نقصان رسیدا که مونږ به یو تاسو پس کول بل ته زموږ دی استاد زموږ دی مشر خدا کار داسو الکه ته لړ چې تاسو هوګه کنه دی چې کله واپس شو نو نبی علیہ السلام ته پکې سمرګری ورجی تا هم ته سړی مشر کړي موږ خو خبره منلې ده خو جی موږ سره یو زیاتی کړلې دي سخت ساړو او دراته وی چی اور باندې بالے ادویم دشمن مخ کابو کړو موږ ته قدم هم اخو ور واغستو نو غشي درالو اوس نبی علیہ السلام چې هغه راغخته نه دی کنه نو خبره نه کوي یره سړی خو د لماخ او خيار مقرر کړو او هغه به دا کار چې کړي د حکمت عملی د وجه نه به کړي روي غوښتو عمر هغه تاولی دا چل کړو ورته وی دي دشمن ډیر زیاتو نو کدا اور مرګرو بل کړو موږ بہت ښکار شو چې دا خو لغون ته کسان دي معنی به شروع کړو بیا مې چې زموږ تعداد او ته پتهونه لګي خبره خیال دراله ادویم جدا کوم کسانو چې منډه والی دی دغل ته پټ بلا لخر کې نولیو نو ما مرګرو ته کې تاسو دی پسې ور منډه کې نو تاسو به منډه وخه بدن مخ کې منډه وای په دې میس کې بدی نور کسان تاسو په نشانه ولګي نو دای په میس کې بغیر شي نو پاغزه مو ختم کی نبی علیہ السلام ولا شاباشه ورک وای منم ده نو دارنګي الله تبارک وتعالى فرمایي وان جنو دشمن ته خپل کمزوري نخ کارا کې دشمن ته اواز دا ماحول غواړي نو دا ډېر ناشنا مضمون دی سورته انفال وان جنه للسلم ک چرته دی مایل شروع غتا نو فجنه لهم تم مایل شبیا روغتا مخ کې نبته روغتا غاړه نګ دی چې ته د خپل اندې کو پارو ته جی مذاکرات او تبکینو نو وتوکل علی الله ځان سپاره په الله الله دې شتکنا انه هو السميع العليم یقینا الله اوریدون کې دے العلیم په پارسام و یریدو ان يخدعوك اے پیغمبرا کدی اراده کی چې تا سره دوکو کی تبیام ټینشن مالا فان حسبك الله تا الله کافی دے هو الذي الله دے اغذات چې تا سره تی مضبوط کی پخپل امداد او په مؤمنانو تا الله ډیر نران ملګری درکا دار صحابه او شان دی والف بین قلوبهم او مینه واچولا پمن دزلونو د دی کې د دې ملګرو پزړه کې الله رب العزت مینه واچولا دا کوم مدینه منوره کې چې اوس او حضرت اوسېدو د دې د سونو کالو نه د خپل قبيلو په مینس کې جګړې وې او دا جګړې به یو ورځ دوه نوي غوري ښا په وړه وړه خبره باندې به جنگ شروع شو یو جنگ ایت حرب بغاس وې 120 سال جاری وخا په خاندانونو کې د نتلو د دې د نیکه زمون د نیکه ته کنسل کړیو په دې باندې به جګړې وې دا اوسم باز پښتانه وای د دې سره زموږ د نیکانو نه لګي و په کلارک په د نیکري سړیا تا د اسلام څخه درس ته په کې پښتو بوسه کې دا اوسم د پښتو په نوم باندې تاسو وګوره په دې ملک کې دغه پښتون وجنی نو چې دا پښتون د پنجابي خلاف خبره وکي نو پنجابي د پښتون خلاف کوي دا یو سازش دی په دې ملک ښا
نو یو جنگ پدی کی 93 سالو یو ته حرب بسوس ویلی شي دا 63 سال جاری 63 درش په تکالا نو پدې کې توس وګور سونه مړی و پې کېده سونه نقصانات به پکې کېده او کورونه به یو بل سره نږدې وو چې دا یو بل ته به دا وکړه کنه الکه ماته دی ولې دا برن برن وکړه نو په سړی به ورکړل کنه سړی به کې خاودو دای دا خاندان مبل سو کراله پې به شروع کا نو پاری کې اتفاق ممکن نو دا اوس او د حضرت په میس کې جنگونه لړایانې وي هغه خپل میس کې اتفاق اتحاد ته نو تیار لکه نن زمانہ کې تو ګورا که امریکا دا که فرانس دی که برطانیه دا په مسلمانانو کې غټ نفرتونه خوري دغه خلک باقاعده د دې خفیه ادارې دا په اسلامیک کنټریز کې کار کوي ښا د امریکای د برطانیې د فرانس وغیرہ نو تاسو وګورئ اسلامی ملکونه که شام دی که مصر دی که لبنان دی که اردن دی که سعودیه دا که کویت دی دی خپل میز کې یو کېدو ته نه پریدي امریکای سره دوستۍ ته تیار دي نو چې کله نبی علیہ السلام راغی مدینه منوره ته اوس او حضرت را یو ځای کو یاره بیا پیغمبر سره په یو پیډه ډوډۍ ته ناستو اټول پیغمبر پسې روانو په میز کې یو بل کې شعر او شکر شو نو د دې خلکو نه دا نه برداشت کېده دی وی چې دا څنګه یو ځای شو دی خودي جنگول غوښته نو الله تبارک وتعالى وی اے محبوبا اے پیغمبرا والف بین قلوبهم د دې پزړونو کې الله مینا واچولا د چا د دې اوس او حضرت جوالو لو انفقتا خطاب پیغمبر ته دی خطاب چاته دی ہاں جی او کم پیغمبر ته اخیری پیغمبر ته خطاب دی خاتم النبیین دی د دنیا تمام اولیاء سکے دا نور تمام انبیاء د دې نبی شان ته نرسی خبره ته خیال نه دی توجه بس تاسو پکاري تاسو توجه به وانټی د نبی علیہ السلام شان او مقام تا پدی کائنات کې بل سن رسی خبره مزه نخلی دې کې یو اهم خبره کومه چې اهم خبره تاسو زین تور پریوزی داغه د پاره مدا ور کوټه غونته تمهید تاسو ته جوړ کو چې د نبی علیہ السلام شان تا یو نبیم نه رسی دا ټول اولیاء د پیغمبر علیہ السلام شان تا نرسی دا ټول تعویذګر او دا ټول دمګری د پیغمبر شان تا نرسی نو پیغمبر ته الله ویا لو انفقتا اے پیغمبرا کتا خرج کړي وی هغه چې پزمکه کې دی ټوله کتا د زمکه دا ټول مال او جیدات خرج کړي وی تار دی په میس کې مینه نشو راوسته دا مینه ما پیدا کا خبره مو خیال تراله ما چې کوم خبره کوله ملانه نه کړی چې پیغمبر ته الله وی تا د دی په میس کې نو تعویذ سره بسنګ مینه جوړ شي خبره مو خیال درانه لا یو تعویذګر بدا ما عاشق د پاره معشوقه څنګه تابع کی څنګه بدغی میس کی مینه راولي پدې باندې تعویذګر بلا دنیا پیدا کړه محبوبہ کو تابع کرنا او دې د پاره تعویذ او دارنګي د ګارنټي سره تعویذ او دا سيزونه د ګارنټ ته تخدیس پیغمبر ته الله وی تعالی دې میس کی مینه نشو پیدا کولې خبره زین تعالی کرانه لا دا سونا لکان جنکه